دا بائیں ہاتھ سے ذکر کر سکتے ہیں. ذکر خلق په ژبه کوي، په لاس یې نه کوي. په ګس لاس ذکر کولی شي که نه شي؟ نه وایي په ګس لاس تسبیح نیولی شم که نه شم، یا په ګس لاس کې هغه مشین څه ورته وایي کاونټر، هغه کاونټر په ګس لاس کې استعمالولی شم که نه شم؟ استعمالولی شي، خیر دی. کله ښی لاس به بند وي، کله به اوزګار نه وي، یا به ښی لاس د ګوتې ستړي شي، ګس لاس ته یې واړه. اس دنیا پې نه بهتره دا ده چې ښی لاس هر یو څیز کې ښیوالی سنت دی، او که چېرته نه وي او ګس لاس باندې م سړی ذکر کوي، یعنې تسبیح اړوي، نو ذکر خدای په ژبه کوي. د هغې دپاره خو ژبه ده، او دا ژبه که د پلیته هم وام ذکر پې کېږي. حتی چې سړی په بیاودسه نه په جنابت کې هم ذکر کېږي، په جنابت کې هم ذکر کولی شي. یعنې مقدسې ده، سړی جنب شوی دی، اوس د غسل موقع ورته نشته، یا سخته یخني ده، یا په یو ځای کې دی میلمه دی، مسافر دی، د هغې باندې د الزام راتللو یره او خطره ده، نو نه دی لاندې، تیمم دی وکړي او استغفار دی وایي. زنانه دپاره دا حکم دی چې زنانه په حیض کې هغه دی ذکر کوي، استغفار دی وایي د منځونو په ټیمونو کې. نو دا دغه دی، دا ذکر خیر دی که چا په تسبیح په ګس لاس نیولي، ښی لاس باندې بهتر دی، او که په ګس لاس یې ونیوې نو څه نقصان پکې نشته. ذکر په ژبه باندې دی، ذکر د زړه سره تعلق ساتي، د زړه نه ذکر دی، د الله پاک وحدانیت، د الله نه بخنه، استغفار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل، دا نبی علیہ السلام ته تحفه او ډالۍ ده، دا په ژبه باندې کېږي. نو خیر دی، څه دغه پکې نشته دی. د دې خبرو کوشش کوئ، او ذکر هر حالت چې یو وخت کې ذکر د سړي نه پاتې نه شي. زمونږ ډېر وختونه هغه دقسې بې مقصده تېرېږي. بې مقصده مطلب دا چې د دنیا کار هم پکې نه وي او د دین کار هم پکې نه وي، او بلکې د دې دنیا کار سره ذکر کېږي هم. سړی ژبه چلی، دا شمار خیر دی که مخکې وروستو شي، د سلو په ځای 1.5 سل شي، او د سلو په ځای 80 سل شي، هم څه دنیا نه ورانېږي. خو چې اول خو بس د شمار خیال ساتي، خو که د شمار کې له 7 پیرې مخکې وروستو راشي، نو هېڅ خبر هم نه ده. ستا لاس نه دي اوزګار، ستا ګوتې نه دي اوزګارې، ستا تسبیح چې کوم دی نو ته نشي اړولی، کاونټر هغه نشي دباولی بټن. نو بس کوه په یو اندازه باندې چې هلکه په 5-6 منټه کې 100 پیرې استغفار ویلی کېږي. بس نیمه ګنټه 15 منټه استغفار ووایه، 1500 پیرې استغفار به چې کوم دی نو برابر شي. د دې خبرې خیال ساتئ چې هر وخت سړی ذکر کوي، شیطان نه به بچي. شیطان هر وخت کې مونږه په مصیبت کې اخته کوي او په ګناه کې مو اخته کوي. نو چې سړی ذکر کوي نو د شیطان د وسوسې نه به بچي. بیګا الحمدلله ډېر خوندور او ښایسته پروګرام وشو، او ډېر ملګري ډېر زیات چې کومه دی نو هغه زمونږ د توقع نه هم زیات راغلي، او زمونږ خصوصي بیان چې کوم دی نو هغه د ماښام نه بعد د شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب بیان نیټ باندې شته، وایورئ. ډېر عجیبه خوندور بیان یې کړی دی. د مختلفو شعبې چې کوم د دین دي، د دې شعبو ټولو په دې باندې ډېر عجیبه او ناشنا بیان کړی دی چې ملګري ورته ډېر زیات خوشحاله شو. او بلکې زما هم دا تمنا وه چې دی په داسې موضوع باندې بیان وکړي چې د دې خلکو دا شکوک او شبهات، د ډېرو خلکو شکوک او شبهات دي. هر سړی پوزه توره کړي وایي زه انګر یم، بس خو هر سړی وایي دین ما را ټینګ کړی دی. خلک وایي دا چته په دې جاله کې چې څملي د اسمان تخبیه کړي، وایي دا اسمان ما ټینګ کړی دی. نو زه وایم دین ما ټینګ کړی دی، هغه بل وایي دین ما ټینګ کړی، بل وایي دین ما ټینګ کړی. نو ما خو په دې موضوع باندې 100 بیانات کړي دي، زما بیانات هم په نیټ باندې هغه شته. خو بیګانې بیان د مولانا قاسم صاحب ډېر خوندور مزیدار اعلی چې کوم ملګري موجود وو هغې اورېدلی، ګنې په نیټ باندې شته، هغه ګورئ. اسد د الله عمر علم کې برکت نازل کي، دی چې کوم دی هغه دا دغه چلی او لایوم کوي
او چې کوم څه داسې کېږي نو هغه بیا نېټ ته ورکوي. نو یو خدا چې د نېټ باندې ګورئ دا بیانات، زموږ دا بیانات ګورئ، دا سوال جواب کېږي، دا نن مختصر سوال جواب، نن دا ملګري زموږ ډېر زیات کم دي. د هغې اصل وجه دا وه چې بېګا د اجتماع شوې ده، نو په دې وجه باندې ملګري نن کم دي. خو به هر حال مونږ څه کوو، زموږ مقصد خو چې که به دی نو چاته خیر رسول دي، که کمو ته به خیر ورسي او که ډېر نو ډېرو ته به خیر ورسي. خیر به هر حال هغه بېګانه اجتماع په وجه باندې لږ غوندې هسې تعداد کې د ملګرو کمی دی. نو دا په نېټ باندې ګورئ، دا ضروري خبرې د دې وخت تقاضا ده چې یاره اوس سړی خامخا د خپلو علماو بیان اوري، نو دې ته لږ اطمینان حاصلېږي. الله دې مونږ ته عمل نصیب کړي. درود